کفن کټ کولو و مرحله. په چوڑائی کې با کفن پاو کم 2 غزوي او په لمبایي کې با 9 میټره کپڑا واخلے. جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے. اول با لفافه کټ کئ د مړي سر او خپونا چې تیروي چې پکې تړلای هم شي. کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے قبر میں میت اترنی ہے. دویم ایزار هغه دویم نوم تیبند هم دی. دا به د مړي سر نه تر خپو پورې وي. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. او دریم هغه ته کمیس ویلای کیږي. دا به مړي د اوګونه واخلا تر زنګنونو پورې وي او زنګنونه به پټ وي پکې، ولې چې هغه هم پرده کې شامل دي. کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو. بیا با کمیس کومه طریقه دی هغه طریقې مطابق کټ کړئ. او د خزو 2 شیزونه زیات دي، سینه بند او لوپټا. سینه بند با لسینې نواله تر پتون پورې وي. عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں. او لوپټا با روستو دا مینځ لا نواله د خزه تر مخ پورې به را اوچته کې. او لوپټا با په چوڑائی کې د یو غوږ نه تر بل غوږ پورې وي. لوپټا تقریبا 1.5 غز پکار دی. د کمیس نه پاتې شوی کپڑے نه هم جوړولای شي. نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کفن مړی ته څنګه ورکول پکار دی؟ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم خوک فرمان دی. فرمای مړو ته کفن خیسته ورکوي. فرمای ولې؟ په دې وجه سره چې دا په خ کفن باندې خوشالېږي او بل ځګي کې راضي چې دا یو تر بلا فخر په باندې کوي. او سپین کفن ورکوي مړو ته، سپین کفن ورکوي. او زما عزتمندو کم از کم دومره به ورکوي چې اختر تبا د کمې جامې اخیستلې، هغوی جامو باندې به د کمې پیسې لګولې، هغې پیسو په اندازې برابر سره به دومره قیمتي کفن ورکوي. کم الک یا جینۍ چې حد شهوت ته ورسي هغه ته به پوره کفن ورکوي. او دې نه کم الک ته یوه کپړه ورکولی شي او جینۍ ته 2 یعنی لفافه او ازار ورکولی شي. خو دواړو دپاره بهتره طریقه دا دی چې پورا کفن ورکولی شي. مزید تفصیل دپاره وګورئ تجهیز و تکفین صفحه 299 تر 109 پورې. په دې کې به تاسو ته پورا معلومات حاصل شي.